بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بختیزر دی او قلمي نوم مې دریاب دولتخیل دی. د مانکوټ اوسېدونکی یم. د سوات پښتو ادبي کلتوري نړیوالې جرګې باني او چیرمن یم. او دا نننۍ غونډه چې کومه وشوله په های سکول مانکوټ کې، نو دا د افګارملاکنډصاحب د کتاب کنډرکنډر کورونہ شپږم کتاب دی چې هغه منځریان ته راغلی. د هغې مخکتنه وه. دا د دې کنډرکنډر کورونہ د افګارملاکنډصاحب کتاب دی چې د دې مخکتنه ونن د سوات پښتو ادبي کلتوري نړیوالې جرګې د سوري لاندې په دې کې مقامي سترو لویو پوهانو، شاعرانو، قلمکارانو ګډون وکړو او قام له دا پیغام ورکړو په دې دستوره کې چې شاعران د قام سترګې دي او شاعران د قام ترجمانان دي. نو باید چې شاعر قام ته هغه څه په ګوته کې کم چې قام ته په نظر باندې نه راځي، یا قام هغه محسوسوي او هغه ویل غواړي خو په ژبه یې نشي ویلی. هغه نه لیدونکي تصویر له شاعر د قلم په خواږه او پسته ژبه کې داسې تصویر جوړ کړي چې په هغې قام هم پوهه شي او د قام ترجماني پې هم په ډېره ښه طریقه باندې وشي. نو دغه وجه ده چې دغه شان نړیواله جرګه هغه وخت په وخت دا دستوري کوي د پښتون قام د بقا دپاره، د ژبې د کلتور دپاره. په پښتون قام کې د شعوري بلوغت، علمي فصاحت او سیاسي بصیرت د پیدا کول دپاره وخت په وخت کوټلي ګامونه له یو ځای په ځای دغه شان دا دستوري جاري ساتي. دا وخت کې موږ سره افګار صاحب موجود دی. دی د خپل کتاب د حوالې سره د یو څو خبرې کوي، تاثرات و تاسو ته پیش کوي. موږ سره شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. زه د خپل کتاب په مخکتنه کنډرکنډر کورونه د سوات ادبي کلتور نړیوالې جرګې او د هغو د ملګرو او سره سره د ټول سوات د ملګرو ډېر مشکور یم چې دوی په ګڼ تعداد سره راغونډ شوي دي او زما د کتاب مخکتنه کوي. زه یو جهان مننه کوم. د نوي کتاب په حواله باندې به زه دا ووایم چې نن زما په دې کتاب باندې ملګرو کمې مقالې پیش کړې، کم نظمونه یې پیش کړو، کم تاثرات یې پیش کړو. یقینا چې زما دومره حوصله افزایي وشوه چې زما دا یقین وشو چې زه څه لیکم کم از کم په دې کې د قوم دپاره، د دې خاورې دپاره، د دې ماحول دپاره څه نه څه شته چې د هغې نه یو عام سړی ته هم سبق اخیستی شي او یو خاص سړی هم په دغه لار باندې په وړاندې تګ کولی شي. دا زما دپاره ډېره لویه خبره ده. د ژوند هېڅ پته نه لګي، خو بهرحال دا زما یو فن دی او دا زما یو روانه سلسله ده. بلکې دا زما یو عهد دی چې زه تر څو ژوندی یم نو زه به د پښتنو دپاره خپل لیک لوست او د پښتنو دپاره خپل کوششونه جاري ساتم. په دې کې یوازې د پښتنو دپاره نه بلکې د مذهب دپاره، د اسلام دپاره، د انسانیت دپاره، د کل انسانیت دپاره څومره چې زمانه کیدی شي نو زه به د خوږ انسانیت ډاډګیرنه کوم. د نوې املا په حواله باندې به زه دا ووایم چې کله چې په زړه املا کې شاعري کېده، لیکل کېدله، که هغه د نثر په شکل کې وو، که هغه د نظم په شکل کې وو، نو د هغې غټه مسله دا وه چې د یو ټکي دوه درې ځایه به استعمالېدو، نو بیا به عام لوستونکي ته دا پته نه لګېده چې آیا دا ټکي د څه دپاره استعمال شوی دی او دا زه څنګه استعمال کړم. د نوې املا سره کم از کم دغه کمی پوره شو او د هغه ټکو ځانګړي حیثیت چې کوم دی نو هغه ښکاره شو چې دا ټکې په دې ځای کې موضوع دی او دا ټکې د دې ځای دپاره جوړ شوی. اقبال شمس صاحب په حواله باندې به زه دا ووایم چې شمس صاحب پیزان ادیب سوات دی، الله تعالی وبخي، او شمس صاحب دی هم الله تعالی وبخي. خو شمس صاحب ما ته د پیزان صاحب نه په وراثت کې پاتې شوی دی، چونکې د دې نه د شمس صاحب نه مخکې زما دوستانه چې و نو دا د پیزان صاحب سره وه. هغه زموږ په استادانو شاعرانو کې راتلو، هغه زموږ د ټولنې صدر و. بیا هغه د خدای وبخي هغه لږ چې کله وفات شو نو شمس صاحب هغه سلسله جاري وساتله او د خپل پلار څومره دوستان چې وو د ادب د خدمت په ټل کې د ځان سره یو ځای وساتل او د مرګه پورې د خپل پلار او خپل ذاتي دوستان هیر نه کړل. شمس صاحب ډېر لوی فنکار و. هغه چې د کوم پنپارو باندې د اسلام خدمت کړی دی نو انشاءالله چې الله تعالی به ورته معافي کړي او الله دې وبخي. دې سره سره زه ستاسو هم ډېره لویه شکریه ادا کوم د میډیا او زما د حوصله افزایۍ دپاره او د هوا په چپو
او د تحریر په شکل کې عوامو ته رسول دا ستاسو ډېره ډېره مننه. نو زه خو دا وایم چې په دې خاوره کې په دې منطقه کې څومره ادب وده کوي او ځکه چې ادب مینه ده، ادب امن دی او هم په دغه طریقه باندې موږ د ټولو کومې شخړې چې دي هغه دغه وجه ده چې خلک په نورو شیانو کې ځان ګډ کړي. نو که ادب طرف ته راشي نو دا بیا امن دی، په دې کې مینه ده، په دې کې خلک د یو بل سره نږدې کېږي. او د مشاعرې یا د کتاب د مخکتنې زما په خیال باندې دومره اهمیت نه بلکې د دې اهمیت زیات دي چې دا خلک یو بل سره کېني، یو بل وپېژني. نو چې څومره خلک یو بل پېژني، یو بل سره د مینې هغه رابطې مضبوطېږي نو امن راځي. او موږ ته په دې منطقه کې د بل هېڅ شي ضرورت نشته، صرف د دې ضرورت دی چې موږ په امن اوسېږو او چې امن راشي ترقي راځي. چې ترقي راځي نو بیا په هغې کې خلکو ته لارې کولاویږي او چې لارې کولاو شي نو هغه بیا په ټوله دنیا باندې په ټوله نړۍ باندې حکومت کوي. زه دې ته په درنه سترګه ځکه ګورم چې افغان د ډېر وخت شاعر دی، هغه وخت شاعر دی چې موږ لا په شاعري نه پوهېدو او نن شکر دی چې هغه خپل نوی کتاب د هغه غریو نه شروع کړی وه او تر ننه پورې دا چې کوم کتاب دی دا ډېر زیات د قام پرستۍ او د پښتونولۍ په دې کې ډېرې تذکرې دي. خو زما دغه فکر دی چې پښتون هله پښتون دی چې هغه د پښتو په رموزو پوه شي او تر څو پورې چې په موږ کې پښتو را نه شي یعنې عملي طور را نه شي او موږ دغه رنګ په دې فخر کوو چې بس موږ پښتانه یو، نو په دې باندې هېڅ نه کېږي. عمل نوم دی پښتو، عمل یوه نامه ده او هغه خلک پښتانه دي چې هغه یو بل سره مینه کولی شي او هغه د ایمان او د اسلام او په دغه ټول تقاضو پوهېږي او د هغې درناوی. د حکومت نه ګیله نه کوم، زما ګیله د دغه خلکو نه چې خپله ژبه خپلو بچو ته نه ښایي او بیا وایي چې نه حکومت یې دا وکړي، حکومت یې دا. حکومت ستا سره څه کار دی؟ ته که پښتون یې او دغه دې په دې ذهن کې شته خپلو بچو ته پښتو وښایه، تا څوک منې کوي؟ زما نوم احسان یوسفزی دی او د پېښور یونیورسټۍ نه مې دا وخت پښتو کې پی ایچ ډي روانه ده د ریسرچ په مرحله کې. نو دا نن چې دلته کې د ډېر محترم افګارملاکنډصاحب د کتاب دا کومه مخکتنه وشوه نو په دې کې د پښتونخوا ډېرو لویو نامتو شخصیاتو ګډون وکړو. لایقزاده لایق صاحب دی د ستورې له راغلی و، دریاب صاحب راغلی و او بیا په موجوده وخت کې خو زه دا ډېره د خوشبختۍ خبره ګڼم چې اوس چې په سوشل میډیا باندې کومه شاعري کېږي نو په اصل کې د هغې سره د پښتو شاعرۍ هغه معیار ډېر راټیټ شوی دی. خو د افګار صاحب شاعري که موږ وګورو نو د افګار صاحب په شاعرۍ کې ډېره زیاته پختګي ده. هغه یو استاد شاعر دی او دا حق لري چې د هغه د فن د موږ قدر وکړو، د هغه فن دې وقدرولی شي، هغه دې وقدرولی شي. نو زه دې کاویچ ته د ملګرو ډېر په دروند نظر باندې ګورم. او بله خبره دا ده چې ډېر وخت په دې وطن کې د کورونه وبا وه نو داسې خاص ادبي دستورې هم نه وې شوې. نو اوس بیا دغه ادبي فعالیت چې کوم دی نو هغه را شروع شو او الله پاک دې وکړي چې د دغه وبا د بلا دا کومې چې دی چې د دې نه موږ وځو او دا دستورې دغسې کېږي او موږ خپلو اتلانو له، خپلو شاعرانو له، خپلو تخلیقکارانو له مینه ورکړو، هغو له درناوی ورکړو، هغو په ژوندونه باندې وقدرو. ستاسو هم ډېره زیاته مننه. the